أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد. قابل صدر احترام علماء کرامو او زما د اسلام درنو خوږو مشرانو ورونو، دا یو دینی مدرسی تاسیسی افتتاحی مبارک تقریب ده. تاسو پدې کې د علماو د قراونا د قرآن مجید آیاتونه واوریدل. د خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتهم شعلہ بیان قیمتی بیان مو واوریدو. زمارونو ډیر علما دلته کې موجود دي. زمونږ خوب مشر د داخلو باچا صاحب محترم صاحبزاده رحیم الله باچا صاحب موجود ده. زمونږ خوب رور حضرت مولانا قاری روح اللہ سے موجود دے. محترم قاری عبدالرؤوف سے موجود دے. نور د دې علاقې دورمړو لولو علما موجود دي. زبا صرف د دې د حکم تعمیل کی او سو خبرې بیان کم. نن د دینی مدرسو د حد نه زیات ضرورت ته. خلک وای مدرسې ډېرې شوي. مدرسه ستا او زما د روح علاج کوي. د دین زیاتې مدرسې پکار ده چې په کور په کور او جماعت په جماعت مدرسه وي. تاسو د انګریزي سکولونه نه ګورئ. ځای په ځای باندې په هره محله کې پرایویټ سکولونه خلکو هغه جوړ کړي دي او عجیبه عجیبه نومونه ورته دي. دا د آکسفورډ چې کوم دنو سکول لی، دا د برلل سکول لی، دا پلانکې سکول لی. او وړو وړو بچو ته استادان وایي چې کوټ پتلون کې به راځي. وړو وړو بچو ته اے بی سی ډي ښیي. پخوا به بچو ته الف بی تی خیل. اوس اکثر سکولونو کې وړوکي ماشوم ته لګیا دی اے بی سی ډي. د وړوکوالي نه ورته وایي چې کوټ پتلون کې به راځي او ټای به دې اچولی وي. یعنې زموږ دغه ملک د مسلمانانو ملک، بیا د پښتنو د غیرتیانو ملک، ځای په ځای باندې واړه واړه سکولونه دي. سهار وختي ورته بې شمېره هلکان رواني. زموږ پاکوړي کې زما په خیال دا واړه سکولونه د شپېتو نه زیات دي. د شپېتو نه محلې په محله باندې چې کوم دی نو هغه سکول دی. او دا واړه واړه معصوم بچي سارا ندی نو ټوپۍ په سر نی. هلکه ولې نه په سر یې استاد غوسه کېږي. بعضې سکولونو دا حکم کړی چې وړوکي ماشوم ته هم دا ټای اچولی شوي، کوټ پتلون به یې اچولی. غریب هلک هغه کوټ پتلون د کم دی نه پیدا کړي، ټای د کم دی نه پیدا کړي. ټای دا د عیسایانو نښه ده. د عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی او یهودو هغه په جبل زیتون باندې پانسي کړی دی. دا ټای د دې خبرې اظهار دی چې زما دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. زمونږ د مسلمانانو دا عقیده ده. د قرآن او د رسول الله تعلیمات دا دي چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی آسمانونو ته خېږولی دی. د قرآن نصوص قطعیه دي: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله وی بر رفعه الله الیه. هغه الله تعالی بره خېږولی دی. یهودیانو صلاح وکړه چېره دا پیغمبر وجنو نو د بیت المقدس په منبر باندې نشو وجلی. عیسی علیه السلام به د ورځې نه
د مسجد اقصا په منبر باندې خلکو ته د الله تعالی کلام اورولو، نو بلا حواریین او ملګری به ترې چاپېره وو. د شپې جبل زیتون ته لاړو، د بیت المقدس هم په غر د پاسه دی، د غونډۍ ده، د دې نه چې ښکته کوز شي نو لاندې په وادي کې د بیبي مریم قبر دی، بیا د هغې نه بره بلې غونډۍ ته به خېږي، هغې ته جبل زیتون وایي. په هغې د پاسه یو کمره وه، عیسی علیه السلام به د شپې لاړو نو هلته به یې عبادت کولو. یهودیانو وی یاره د شپې به پې حمله وکړو او هلته به یې مونږ قتل کړو. عیسی علیه السلام په خپله کمره کې عبادت کوي او یهود ورالل او یو ملګری په دیوال وخېږولو چې وخېږه او د دننه نه دا دروازه لرې که، نو موږ به ټول په عیسی علیه السلام حمله وکړو. هغه ملګری به راوخېږولو، هغه په دیوال ټوپ کړو. عیسی علیه السلام په مصله ناست و، ذکر او اذکار یې کولو. هغې سړي ته وکتل چې دا څوک سړی دی چې په دیوال یې راودنګل. د الله تعالی قدرت ته وګوره. عیسی علیه السلام چې هغه ته وکتل، د هغه مخ هم د عیسی علیه السلام په شان شو، هغه دروازه لرې که. او دغه وخت کې الله تعالی جبرائیل امین ته وایي چې زما بنده عیسی راوخېږو. عیسی علیه السلام فرشتې بره آسمان ته وخېږولو. دغه ملګري یهودو ته دروازه لرې که، دروازه لر کولو، هغه په ده باندې را باندې کړل، ځکه الله تعالی د هغه چهره د عیسی علیه السلام په شان کړې وه او خپل ملګری ووجلو. خلکو ویل لکه دا خو خپل ملګری ووجلو. ډېرو وی نه نه، مخ ته نه ګورې، مخ خو د عیسی علیه السلام دی. هغه یې وی مخ پرېږده، جامې او سپلی زموږ د ملګري دي. هغه یې وی که دا زموږ ملګری عیسی علیه السلام څه شو، او که دا عیسی علیه السلام یې زموږ ملګری څه شو. الله تعالی وایي ولکن شبه لهم، او الله تعالی هغه به راوخېږولو. د رسول الله مبارک احادیث تواتر ته رسیدلی دي چې عیسی علیه السلام به راځي. عیسی علیه السلام به د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې راکوزیږي او بیا به د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین تبلیغ کوي، د رسول الله مبارک د شریعت تبلیغ به کوي. او علامه شاه انور شاه رحمت الله علیه هغه تمام احادیث په یو کتاب کې را جمع کړي دي. علماو ته دا کتاب ضروری دی، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. او علامه عبدالفتاح بوغده د هغې بهترین تحقیق هم کړی دی. پاکستان او هندوستان نه مخکې نسخې چاپې وي، اوس د بیروت نه په اعلی کاغذ باندې چاپ شوی کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. دا ټایان انګریزان دې دپاره اچوي چې دا څرګندوي چې زه عیسایي یم، زما دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام پانسي دی. د دی په اسپتالونو باندې، د دی په ګرجو باندې، د دی په ګاډو باندې داسې نشانې، دا د صلیب نشان دی، د صلیب دا ریډ کراس چې ورته وایي، دا د صلیب نښه ده. زمونږ ملک کې ناپوهه خلک، وکیلان او بیرسټران، هغه لګیا دی په غاړه کې ټایي اچوي. او د خدای انصافداره څه خبرې چې دا ټایي په کومه خبره دلالت کوي. انګریزان هم خوشحالیږي چې دی شکر دی، یو وکیل، یو بیرسټر، د سکول یو هیډ ماسټر هم لګیا دی زما د عقیدې اظهار کوي. عقیده یو بنیادي شی وي. نو ما دا عرض کولو چې کلي په کلي وړې وړې مدرسې دي، ماشومانو باندې لازمه کړي چې کوټ پتلون کې به راځي، زما مقتدي دی. او دا درته زه په والله بالله ویم، هغه ما ته وایي چې زما زوی و د 5 کالو، نو مور به ورته چې پرتوګ بدلولو نو جړل به چې ما ته پرتوګ راځه کوټه کې په خپله پرتوګ بدلولی شم. حالانکه د مور او د بچي منځ کې دومره زیات دغه نی، لیکن زما بچی دومره شرمیدونکی و چې جړل به چې ما ته راکړه زه پرتوګ اچولی شم. کوټې ته به لاړو، ور به یې پورې کو، پرتوګ به یې بدل کو.
دی په دغه سکول کې مو داخل کړی دی، اوس د 6 کالو دی، او د غولې په میز کې نکې موجودي، ترونه موجودي، پرتګو باسي او پینټ اچوي، یعنی بے حیائی خی، بے حیائی. پینټ خو د سړي د جسم طول او عرض هغه هر څه چې کوم دی نو څرګندوي، او پښتون په دې باندې لګیا دی، خوشحاله دی. زمونږ حضرت العلامه مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه رحمتا واسعه کله چې د دې صوبې وزیر اعلی هغه باقاعده اعلان وکړو چې په دې ملک کې به قومي لباس کې افسران راځي، که ډیپټي کمشنر دی، که وزیران دي، که ممبران دي، تمام به په خپل قمیص او پرتوګ کې د پښتون د لباس نه اعلی لباس اړوشته نه. تمام ډیپټي کمشنران، اسسټنټ کمشنر، وکلا، بیرستران به دغه قمیص پرتوګ کې راځي. څومره لوی روب دی، یو اعلی لباس د ماشوم موجود دی، لیکن د انګریزي جراثیمونه متاثر استادان، متاثر پروفیسران وړو بچو ته حکم کوي چې د کور نه راځي نو کوټ او پتلون براړي. کوټ او پتلون په هغه ځای کې جایز دی چې کوم ځای کې مثلا یخني ده، د ترکو علاقه ده، او هلته پروا نشته، لیکن په یو ملک کې چې د ملک لباس اعلی موجودي او ته په یو وړوکي ماشوم باندې دا لازمه کوې چې ټای باندې په غاړه کې چولی کوټ، دا د ماشوم ذهنیت لګیا دی خرابوي. او بیا وړوکي بچي ته ABCD چې هغه د خپلې پښتو نه بې خبره، د اردو نه بې خبره، دا د هغه په مزغو کې د انګریزۍ عظمت پیدا کولی. نن په مسلمان انګریزي دومره سوره ده، دومره سوره ده چې په دې باندې فخر کوي، په دې باندې فخر کوي چې ما ته انګریزي راځي. مونږه تجربه ده که مونږه په یو تقریر کې یو 20 آیاتونه د قرآن مجید خلکو ته واورو، د رسول الله مبارک حدیثونه واورو، تاسو نه یادوم دور مړو خلک. باندو کې د الله تعالی احسان دی او د الله تعالی شکریه ادا کوي. الحمدلله وایي، الحمدلله وایي. په باندو کې د باندو په مسلمانانو کې الحمدلله اسلامی غیرت موجود دی، دا په قرآن باندې مین دي. لیکن خاریو ته ورشه، هلته ته یو 20 آیاتونه بیان کا، حدیثونه بیان کا، دا نوی تعلیم یافته نه متوجه کیږي. او چې وی لارډ ګلیسټون دا ویلی دي، لارډ میکاله دا ویلی دي، برنارد شاه دا ویلی دي، تمام متوجه شي. لکه کافر مولا دی په تیارو کې لګیا دی او خدیدو د انګریزانو خبرې ورته کونو ټول متوجه شي. حالانکه د انګریزانو چې کوم د حکمت خبرې دي دا تمام د اسلام نه اخیستې شوي خبرې دي. یو ځل په امریکا کې په دې باندې بحث شو چې د غل سزا څه پکار ده، مضمون ورکړی شو د غل سزا څه پکار ده. مختلفو خلکو د مختلفو سزاګانو تجاویز کړیو او یو لوی مجلس کې هغه خپل خپل هغه مضامین اورولو. یو جینۍ عیسایانې د قرآني تعلیماتو نه غلا وکړه او هغې وایي چې د غل لاس پرې کول پکار دي. چا مسلمان ته وایي چې ستاسو په دین کې د غل څه سزا ده؟ نو هغه ورته السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، چې غل لاس پرې کول پکار دي، ځکه چې یو سړي په خپله وینه خوله مال او دولت جمع کړی دی او بل یو سړی د شپې ځي او د هغې کور ګوټ کوي یا کور ته ورننوځي، دا لاس پرې کول پکار دي. او دلایل یې ورته ورکړل هغې جینۍ د خپل ځان نه وایي چې یاره د غل لاس پرې کول پکار دي، هغه ته په لاسو کې سرټیفیکیټ ورکول پکاري چې په لاره ځي نو خلک به ترې ځان ساتي چې هلکه لاس پرې کړی راغی ارامي غل دی ځان ترې بچ کوي. تمام خلکو تاړي وال چې سزا خو دغه سزا پکار ده چې دې جینۍ قدرتي هلته یو مسلمان وکیل هم ناستو وی دا دې د قرآن نه غلا کړې ده. قرآن مجید وایي السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. وعلى کل حال دا عرض مې کولو چې د مدرسو ډېر لوی ضرورت دی د مارونو. دغه علما دغه مدارس دا علما پیدا کوي. دا مولانا عبدالقیوم چې تاسو ته تقریر وکړو ستاسو په کلي کې چې لطیف الله جان مولانا دی، مولانا حمدالله جان صاحب دی،
یا زمونږ دا محتمم صاحب چې مدرسه جوړی او نور بلا علما دا تاسو ته حلال او حرام بیانوي. قسم په خدای که دا علما نه وی حلال او حرام به چا نه پیژندو. حلال او حرام اردن کې د یو ځل روان وم، د شعیب علیه السلام قبر ته تلم، ما سره یو هلک ناست و، خسته ځوان، خبرې را سره کولی، راته وی هل عجبک الاردن، اردن دې خوښ شو؟ ما وی خوښ مې نه دی. وی ولې؟ مې دلته د عیسائی او د مسلمان امتیاز نشته. پرون مې یو کمپنۍ باندې مونږ ټکټونه اخیستل د حج دپاره، نو هغه د کمپنۍ مالک ما ته وویل ما ته دعا وکړه. نو ما وی الله تعالی دې تام د حج په نعمتونو سرفرازه کړي. هغه آمین ووی. هغه سره بل ناستو عدنان نومې وی، عدنان تم دعا وکړه مې الله تعالی دې دیم حرمینو شریف. وی خندل، وی دا خو عیسائی دی. ما هغه ته وویل چې د عیسائی او د مسلمان دغه ملک کې فرق نه کېږي. پرون مې دغسې د کمپنۍ مالک شرکت الاقتصاد یو لویه کمپنۍ ده عمان کې، د هغې مالک مې ما ته وویل، ما ورته دا دعا وکړه، هغه سره بل شریکو پارټنر عدنان چې ده ته هم دعا وکړه، نو هغه وخندل. وی یاره پروا نشته. انو جمان ما ته وایي پروا نشته، دلته کې خو عیسایان مسلمانانو کره دي او مسلمانان عیسایانو کره دي. د مسلمانانو بچي د عیسایانو په سکولونو کې سبق وایي، دا خو پروا نشته، دواړه روړه روړه دي. ما وایي دا خدای انصاف داره، عیسائی مذهب او محمدي مذهب کې د ځمکې اسمان فرق دی. خیر خبرې کېدې هلته ما ته علماو ویلي چې دلته اکثر د عیسایانو سکولونه دي. نو د مسلمان بچی ته وایي چې ده که نه د خپل خدای نه څه وغواړه. هغه وړوکی ماشوم یې د 5-6 کالو، هغه الله تعالی نه سوال کوي بره نه سره نه شي. وایي ده که نه زمونږ د خدای عیسی نه وغواړه، یسوع مسیح نه وغواړه. نو بره نه پرې د بسکوټو ډبې راوغورځوي داسې. هغه وړوکی ماشوم یې د هغه پړ کې دا کینئ چې خدای خو یسوع مسیح دی، یعنی عیسی علیه السلام خدای دی. وړو وړو بچو ته د دې خبرې تعلیم ورکېدی شي. نو ما هغې زلمي ته وویل چې دلته کې خو ډېر بچي لګیا دی عیسایان کېږي. مې زموږ پاکستان کې د الله تعالی فضل و کرم دی، کور په کور مدرسې دي، دارالعلومونه دي، اسلامي یونیورسټۍ دي. هلته باقاعده یو بچی ته د اسلام تمام قوانین معلومي. ویره ته زورورې عیسائی او مسلمان دا خو خپله کې روڼه روڼه دي، دا خو یو مذهب دی. خیر خبرې کېدې آخر کې راته وایي خفه کېږم زه عیسائی یم. الله اکبر. مې دا ټوله خواري زما بب شوې، زما ملګري دي، تا به دا هغوی سره میلاومه. ما وی ما سره خو وخت نشته، سلط یو ښار دی، سلط ښار ته ورسېدو د بس نه کوز شو. ما سره لږ یو هوټل کې کېنه، ستا مې کم ملګري دي؟ ویې نه ما سره لاړ شه. نه زما خو ډېرې لږې ردې دي، زه خو په دغه لاره حج ته روان یم. ما د ملګرو نومونه راته وښیل چې نبیل او سمیر او فلان. ما سره اوس هم په کاپۍ کې د هغوی نومونه لیک دي. ما د هغوی په نوم باندې هغه سره یو ډایري وه، د هغوی په نوم مې یو خط ولیکلو چې تاسو مسلمانان یې او ستاسو د عیسائی ملګری ما سره د عمان نه تر سلطه پورې په بس کې ملګری و، او ما ده ته بلا خبرې وکړې. آخر کې معلومه شوه دا عیسائی دی. د خدای انصافدارو دغه خپل عیسائی ملګري ته قرآن ورکوي، د رسول الله حدیثونه ورته ورکوي، ځکه دا خو عرب دي. نو زما وروڼو دا ستا پاکستان دی او دا د دارالعلوم دیوبند په موږ باندې احسانات دي چې دې ملک کې د اسلامي مدرسو دا جال خور دی. کنې بیا به د عیسائی او د محمدي په میت کې چې کوم دنو فرق نو. اوس هم ستا په دې ملک کې د عیسایانو په سکولونو کې د مسلمانانو بچي سبق وایي. او دا قصه خو زار دی کومه، دا دې دپاره کوم چې ګوره بچی عیسائی سکول ته ونه لیږي، انګریزي سکول ته ولیږه خیر دی، لیکن د عیسایانو سکول ته مه لیږه. په دې اسنبدال کې هغه سکول اوس هم موجود دی. اسنبدال د اډې نه چې مخکې شي غر دی، د غر بالکل بالمقابل چې پینډۍ ته ځي په دې لاس د عیسایانو یو سکول دی. هغې کې د خانانو نوابانو زامن سبق وایي. اتفاقا یو ځل مونږ ورغلي او ریسسو د دغه سکول نه واړه بچي بهر ته راوتي وو. زمونږ د کلي قاضیانو هارالدین مونږ سره و، مونږ ګڼ ملګري وو.
نو هغې بچو نه زموږ قاضي صاحب تپوس وکړو چې بچو تاسو د سکول کې سبق وایي وی آو بچی ته د کوم دی وی زه د پېښور یم زه د کوهاټ یم زه د چارسدي یم زه د عثمانزو یم اکثر د پښتنو بچي وو قاضي صاحب ورته بچو یو تپوس درنه کولی شم وی وکړئ واړه واړه بچي وو وی د خپل پیغمبر نوم در دی وی ولې نه را دی څه نوم دی وی یسوع مسیح قسم په خدای دغسې ووی یسوع مسیح د عیسی علیه السلام ته وی وی عیسی علیه السلام ژوندی دی او که مړ دی وی مړ دی په یروشلم کې قبر دی یروشلم دی بیت المقدس ته وی دا د مسلمان بچی لګیا دی په عیسائی سکول کې سبق وی او هغه ته دا تعلیم ورکړی شوی دی چې ستا د پیغمبر نوم یسوع مسیح زمونږ د سر تاج دی مونږ تمام پیغمبران منو لا نفرق بین احد من رسله تمام پیغمبران زمونږ د سر تاجونه دي لیکن زمونږ د پیغمبر نوم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او زمونږ دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او هغې بچو ته دا خیلي وو چې د هغه قبر په یروشلم کې دی هلته مې کتل چېرې دروازه کې مولایان دي او د هلکانو نه تپوسونه کوي نو هغې ورته یکدم آواز وکړو کم هیر کم هیر ټولو منډه کړه مونږ کتل چې چوکۍ پې راباندې کړه چې تاسو ته چا وي بهر ته وځئ په دې ملک کې چې کوم بچي د عیسایانو په سکول کې سبق وایي او هغه دلته په تا باندې افسر مقرر شي هغه د اسلام نه خبر دی ابه د اسلام څه قدر او قیمت وکړي نو دې وجې نه بچي دینی مدرسو ته راولېږئ خفه کېږئ ما نن علماو ته الله تعالی دومره لوی عزت ورکړی دی قسم دی اوس د دو مدرسو نه ما ته اطلاع راله چې موږ ته یو استاد پکار دی چې هغه د مشکات او د جلالین درس ورکولی شي فیصل آباد نه او د واه نه موږ به هغه ته 4,000 تنخوا هم ورکوو او کور به هم ورکوو بچي هم راوستی شي ما په خال بی او ایم لګیا دی ګرځي د سیمټو مزدوري کوي او پالش کوي په لاهور کې مې یو سړی وکتو پالش یې کولو او په سینه باندې یو پټۍ احتجاجن لګولي وه ایم اے پالش یعنې د ایم اے کې یم ایم اے مې پاس کړی دی او لګیا دی ما ته نوکري ده میلاو او زه پالش کوم په اکوړي کې د جامع اسلامیه جلسه وه عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه راغلی و د تورو پروفیسر مولانا ادریس صاحب تقریر کولو الله دې وبخښي ډېر لوی عالم و کشاف القرآن په پښتو کې د هغه بهترین تفسیر دی ما په خیال پښتو کې دومره اعلی تفسیر نه دی لیکلی شوی کشاف القرآن والی بیبیانو ته په کور کې ښیئ د مولانا ادریس صاحب د تورو بیا پاکستان نه د ډېرو لوی لوی افیسرانو یو جهاز مصر ته تلو بیا هغه جهاز را پرېوتو او د پاکستان ډېر لوی لوی افیسران هغې کې شهیدان شوي وو په هغې کې مولانا ادریس صاحب هم نو دا کوړي په یو اجتماع کې مولانا ادریس صاحب په تصوف باندې تقریر کولو او عطاالله شاه بخاري ناستو 3 ګنټې مولانا ادریس صاحب په تصوف او په سلوک باندې بهترین تقریر وکړو بیا د شاه صاحب تقریر و شاہ صاحب په خپل تقریر کې ہوئے کہ میں مولانا ادریس صاحب کی تمام تقریر کو سمجھ چکا ہوں تصوف کے موضوع پر مولانا ادریس نے محیر العقول تقریر فرمائی اور میں سب تقریر کو سمجھ رہا تھا اور مولانا ادریس کی فصاحت و بلاغت نے مجھے پشتو زبان پر عاشق کر دیا ہے دمر فصیح پختوئی ہوئی لیکن میں نے جب پوچھا کہ مولانا کون سے دارالعلوم میں مدرس ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فلاں کالج میں پروفیسر ہیں مجھے اس سے بڑا صدمہ ہوا عطااللہ شاہ بخاری سے ہوئی تپوس میں کو تنخواہ سمرا دا 300 روپیہ کا زمانہ کی 300 ډیر شو نو عطااللہ شاہ بخاری مولانا ادریس ته ہوئی چې چرته مدرسہ کے مدرس شاہ چې علماء در نہ فائدہ والی علم جب غلام ہو جائے تو دین کی خدمت کیسے ہو سکے گی اور یہ قسم دے تو خود عمر نکما نیم کم از کم مؤذن تو بن سکتا ہوں میں یہ 300 روپیہ کما کر آپ کو تنخواہ دوں گا نمادا عرض کولو چې بچی عالمان و فاضلان کې دی مدرسو ته رولې گئی پر مړو باندې د الله احسان دی مدرسې دی پکې د دین مدرسې
نو ما دا عرض کولو آیت مې ستاسو په مخ کې د علماو باره کې لوستلی و. الله تعالی وایي دی نه تپوس وکړه هل یستوي الذین یعلمون، عالمان او غیر عالمان برابر دي؟ حاشا وکلا. قل اے زما خوږه پیغمبره دی نه لږ تپوس وکړه هل یستوي الذین یعلمون، آیا برابر دي علما والذین لا یعلمون، او هغه کسان چې نه پوهېږي؟ پیغمبر علیہ السلام څه فرما؟ پیغمبر علیہ السلام فرمائی العلماء ورثة الانبیاء، علماء دا د انبیاء وارثان دي. او پس کې په علم کې ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبر په خپل میراث کې سره زر او سپین زر روپۍ او اشرفۍ نه پریښي، بلکې هغه دغه علم پریښی دی. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. پیغمبر علیہ السلام د خیریت تاج هغه د عالم په سر باندې ایښی دی، د بادشاهانو په سر نه دی ایښی. پیغمبر علیہ السلام دا نه دی ویلي چې السلاطین ورثة الانبیاء، الملوک ورثة الانبیاء، الاغنیاء مالدار ورثة الانبیاء. د عالم مقام ځکه اوچت چې رسول الله مبارک هغه ته په تندي باندې دا تاج ایښی دی چې العلماء ورثة الانبیاء. رسول الله په تمامو عالمانو کې لوی عالم، پیغمبر په هر زمانه کې چې وي هغه د خپل امت لوی عالم، بیا ورپسې صحابه لوی علما، بیا تابعین لوی علما، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، عبد الرزاق ابن حمام، بزرگون علما. دا علماو لکه مولانا عبدالقیوم درته وی چې هغوی پسې رستو مونږه د صحابي په نوم پسې مونږه رضی الله عنه وایو، د عالم په نوم پسې مونږه رحمت الله علیه وایو. نو علما دا پروی زمین باندې یو ډیره مبارکه طایفه ده، او دغه علماو قربانۍ ورکړي دي. نن چې ته په ورمړو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایې، دا د علماو د قربانو نتیجه ده. په دین چې چرته حمله کیږي دغه علما میدان ته راوتي وي. ته په خپله زمیندارۍ کې اړمې، وکیله ته په وکالت کې اړمې، بیرستره ته په بیرسترۍ باندې فخر کې، کارخانهداره ته د کارخانې غم کې، د جایداد مالکه ته په جایداد ګرځي. دا غریب مولا، دا د جماعت مولا قلم چې وګوري چې یو ظالم په قرآن حمله کوي، یو ظالم د رسول الله په حدیثو حمله کوي، یکدم دی میدان ته وتی. که دی پانسی کېږي د خپل گردن پانسی ته په ډېر فخر باندې نیولی. که د قادیاني سره مقابله وي دغه علما به جیل کې ویني، که د منکر حدیث سره مقابله وي دغه علما به ته په جیل کې ویني. علماو په هره زمانه کې قربانۍ ورکړي دي، صحابو قربانۍ ورکړي، ائمو قربانۍ ورکړي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په جیل کې شهید شوی دی. په جیل کې امام احمد د یو مسلې دپاره دومره والد شوی دی، دومره والد شوی دی چې موږ د هغې تصور نشو کولی. یو ځل د بغداد په چوک کې امام احمد رئیس دی او والوي، او جلاد ته حکم ملاو شو چې د پرتوغاښ په دغه ځای وهه، په دې ځای باندې په میزر یې وهه. میزر شاگردان لري ولاړو، لیکن استاد ته نږدې کېدی نه شو، بلا فوج او بلا پولیسو. بعضې شاگردان قسم خوري چې د امام احمد پنسې داسې لږې ښکته شو، نو موږ ګبراو شو چې خدایا پرتوغاښ یې چېرته شلېدلی نه، د تمام دنیا په مخ کې د امام صاحب پرتوګ چېرته ښکته پرېنوځي. په دغه وخت کې امام صاحب اسمان ته کتل او د سترګو نه د اوښکو دارې بایدې، او قتل مو چې پنسې ښکته شوې بیا یکدم پورته شوې. ډېره زمانه په جیل کې و. اصل کې مسله دا وه چې دا قرآن د الله تعالی کلام دی او غیر مخلوق دی، او دا ستاسو زموږ د ټولو عقیده ده، د تمامو صحابو، د تمامو امامانو، د تمامو علماو دا عقیده ده چې دا قرآن د خدای کلام دی، دا غیر مخلوق دی. لیکن معتدله وایي چې نه، دا کلام مخلوق دی. هغه زمانه کې بادشاہ معتدلی و، نو امام احمد او بلا علما یې په جیلونو کې غورځولي وو.
قدرت ته منظوره وه دا بادشاه خدای لري کو ختم کو. بل د اهل سنت والجماعت امام راغی، اب بادشاه راغی، هغه دا تمام علما د جیلونو نه راوستل. امام احمدم کور ته راغی، شاگردان مبارکۍ ته رالل او د امام احمد تمام بدن ویني ویني او تمام بدن زخمی زخمی او ډیر بواله کېدی. یو شاګرد ورته یو تپوس درنه کومه چې تی څوک ته ورځ راوستی وي او وهلي په دې دی باندې والي ستا د سترګو نوښ کې به دی او تا اسمان ته کتلي و دا څه چلو؟ ای بچو تاسو څه خبر یئ؟ په هغه ورځ جلادانو ته حکم ملاو چې په دې ځای وهئ. د ظالم بادشاه مقصد دا و چې په درو به زما پرتوغاښ وشلیږي نو پرتوګ به د تمامې دنیا مخکې ما نه پرېوځي. زه پوه شم نو ما د الله تعالی دربار کې سوال وکړو چې خدایا که زما غوښې پوټۍ پوټۍ شي او زما هډوکې چوره چوره شي، خدایا خوشحاله یم د یو حق مسلې دپاره لګیا دی قرباني ورکومه. په غلا کې یې نیم نیولې، په ډاکه کې یې نیم نیولې، په بل څه کې خدایا ستا یو حق مسله بیانوم، ستا په کلام مې غیرت کړی، خدای زما حیا وساتي. نن جلاد ته حکم ملاو دی. ما چې دعا وکړه قریب و چې پرتوغاښ لیدلی وی، لیکن هغه پرتوغاښ د اوسپنې د زنځیر نه زیات مضبوط شو. تر ماښامه پورې مختلف جلادان بدلیدل او زما پرتوغاښ الله تعالی د اوسپنې د زنځیر نه مضبوط کړی و. زموږ اکابرو باندې دومره لوی لوی قربانۍ راغلي دي، لرې مه ځئ. په جنګ آزادۍ نظام راوستی و، هغه د رسول الله شریعت جاری کړی. امریکې ته به خلکو پیغور ورکولو په امریکا کې چې دومره لوی ملک او د ورځې نه بینکونه ولوټلی شي، د ورځې نه قتل او قتال کېږي. هر ملک ته به خلکو د خپل ملک خلکو تانې ورکولې چې د امن طریقه د طالبانو نه زده کوي. امریکې ویله دا طالبان لا څوک دي چې خلک دی مونږ ته نیغ نیغ کوي. او مسلمانان بادشاهان هم ځان سره ملګري کړل، د دهشتګردۍ نوم یې ورته ورکو چې دا دهشتګرد دي دهشتګرد دي، او په دې باندې مسلمانان دوکه کړل. دهشتګرد امریکا مجاهد ته وایي. جهاد چې ختم شي مسلمان ځان ته ختم دی. د مسلمان چې روب ده په تمامو قومونو د دې وجې نه چې دی مجاهد دی. قرآن مجید کې په سوونو باندې آیاتونه د جهاد باره کې چې کوم نازل دي، دا افسران پوه نه شو، دا حکمرانان پوه نه شو. دهشتګرد دهشتګرد چېرته هندو ته دی دهشتګرد ووایي. په کشمیر کې څومره ظلم کېږي، په فلسطین کې څومره ظلم کېږي، د یهودي ته دهشتګرد وایي. د بوش نه زیات دهشتګرد د دې اسمان نه لاندې او په دې ځمکه چېرته نشته، هغه ته چا دهشتګرد ویلی دی؟ یو مسلمان یې نښه کړی دی. جهاد ته هغه دهشتګردي وایي. نو زما وروڼو بچی طالبان کوي، طالبان. الله تعالی وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ما دا قرآن مجید نازل کړی دی، مونږ به د دې حفاظت کوو. څوک چې د قرآن مجید خادم شو، قرآن مجید د خپلې سینې سره ولګولو، الله تعالی به دیم ساتي. ځکه د قرآن د حفاظت وعده په خپل ځان اخیستي، نو حاملین قرآن مم الله تعالی محفوظ ساتي. افلاطون د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې موسی کلیم الله چې د اسمان لینده شي او د ستوري غشي شي او الله تعالی یې ویشتونکی شي، څوک به ترې بچ شي؟ موسی علیه السلام ورته ووایي چې څوک د غشي ویشتونکي خوا ته ورشي. نو څوک چې د قرآن خوا ته راغی، قرآن محفوظ دی بواده اله العالمین، نو حاملین قرآن مم الله تعالی محفوظ ساتي. وعلى كل حال نور علماء موجود دي. زمام دغه درخواست دی چې دا مدرسه په خپلو بچو باندې آباده کوي. کم از کم په بچو کې یو بچی خو عالم کا، یو بچی خو حافظ کا، چې الله تعالی درته په هغه لویه ورځ د محشر کې تاج په سر کېږي. کم بچی چې قرآن مجید یاد کړی،
الله تعالی به داغه والدینو ته په خپل دست قدرت تاج په سری تاج دلته کې خو یو معمولی کرنل ته یو برګیډیر ته یو تمغه ملاو شو هغه په هغې باندې څومره فخر کوي. زمونږ د کلي یو خان بهادر محمد امین خان ناجوړو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ما ته ووایي چې راځه د خان بهادر تپوس ته ورشو. خان بهادر ته لاړو، خان بهادر سره یو چوغه وه، بیا نیغه کوله مولانا څه خبرې دا راته صدر ایوب خان په خپله چولی ده. نیغه کوله ما ته مولانا وی دا وګوره په یو معمولي چوغه دی څومره لګیا دی فخر کوي او لویي کوي. نو هغه تاج چې رب العالمین یو سړي ته په سر کیږي په دې حاصلېږي چې بچی د قرآن مجید حافظ کا، بچی عالم کا، د بچی نه مجاهد جوړ کا او هغه دغه مدرسو کې حاصلېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د نور اکابرو نم زه معذرت خوایم، لولو علما مېلمانه راغلي دي، ما د هغوی په مخ کې لب کشایي وکړه. امید دی چې هغوی به عفو درګذر کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله. درود شریف ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلته ما دا نوم کتلو طالب علم مقصود احمد شهید د لپاره خصوصي دعا وکړي چې الله تعالی د شهادت په اعلی مراتب باندې فائدہ کړي، خدای جنت الفردوس کې د قرب مقامات نصیب کړي، والدینو ته خپلوانو ته صبرونه او اجرونه او ودونه نصیب کړي. شهید به د ګڼو کسانو په میدان محشر کې شفاعت کوي. مولانا حسن بصری به فرمایل چې خلقو د حافظانو سره دوستی کوي او خلقو د علماو سره دوستی کوي، اے خلقو د نیکانو سره دوستی کوي، د قیامت پر ورځ به دا دوستی پکارېږي. حسن بصری به وي چې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. حسن بصری به ملګرو ته وی چې ملګرو د قرآن د حافظانو سره یارانه کوي، د علماو سره دوستی کوي، د مجاهد سره دوستی کوي، میدان محشر کې به پکار شي. روایاتو کې راځي چې الله تعالی به بعضې بندګانو ته وایي چې دا ورشه د چا سفارش چې کې ستا سفارش ما قبول کړی دی. د ټولو نه لوی سفارش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به کوي. الله دې زموږ هغه نصیبه وګرځوي. پیغمبران به کوي، ملائکې به کوي، شهدا به کوي، حافظان د قرآن به د هغه کسانو شفاعت کوي چې هغه جهنمی وي. الله تعالی دربار کې به درخواست وکړي چې خدای دا زما ماما دی، دا زما تره دی، دا زما دوست دی. بلکې یو روایت کې راځي، صحیح روایت دی، چې یو سړی به الله ته وایي جنتي به وي چې خدایا په دنیا کې یو سړي ما باندې اوبس کولی وي، زه ډېر تږی وم، مولا هغه دوزخ کې دی، خدایا هغه جنت ته راولي. الله تعالی به ورته فرمایي پیژنې جی پیژن مې زور شرای والا دوزخ کې به دا سړی ورننوځي، خپل ملګری به جنت ته داخل کړي. نو د حافظانو سره، د علماو سره، د مزګزارو سره، د متقیانو سره مینه او محبت کوي. المرء مع من احب. رسول الله فرمایي چې سړی به د هغه چا سره وي چې د چا سره مینه وي. خدای موږ د رسول الله په شفاعت باندې سرفرازه کړي. د دې مدرسې د تاریخي تاسیسی افتتاحي نورانی اجتماع کې تا چې څنګه موږ جمع کړي یو، دغه رنګې د رسول الله مبارک د مبارکې جنډې لاندې موږ د خپلو والدینو، اجدادو، جداتو، امهاتو سره جمع کړي، د خپلو اساتذو، مشایخو، احبابو سره جمع کړي، د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر به مو نصیبه کړي. خدای خپل دیدار مو نصیبه کړي، خپل رضا مو نصیبه کړي، د دنکدن د سختونه، د عذاب قبر نه، د قیامت تر رسوای نه موږ ټول په امن کې وساتي. امت مرحومه تمام دنیا کې مظلومه ده. مسلمان نن د ښکار په شان دی، ښکار یو دی او ښکاریان ته ګیره چاپېره دي. د دنیا تمام کفري طاقتونه د اسلام د بیخکنۍ دپاره، د مسلمان د بیخکنۍ دپاره یو شوي دي. خدای د رسول الله په امت باندې رحم او کرم وکړي. مسلمانان د مظلومیت د زندګۍ نه را خلاص کړي، فتوحات عظیمه نصیب وګرځي. په امریکا او برطانیه
او دا غي په ملګرو آسماني سائقې نازل کړي. خدای د عراق مسلمانان، د فلسطین مسلمانان، د کشمیر مسلمانان، د افغانستان او د پدې چې مسلمانان مظلوم دي، خدای دې فتوحات نصیب کړي. زموږ پاکستان د اسلام یو لوی قلعه وګرځي، زموږ پاکستان مضبوط او مستحکم کی، دومره طاقت ورته ورکي چې چرته مسلمان باندې ظلم کیږي چې دغه ملک نه مجاهدین زی هغه مظلومان رونه د ظالم د پنجه ظلم نه خلاصي. د دې پاکستان بیرونی دشمنان هم تباہ کی، اندرونی دشمنان هم تباہ کی او نیست و نابود کی. پاکستان د اسلام یو عظیمه قلعه وګرځي او د لا اله الا الله پنوم دغه حاصل شوی ملک د لا اله الا الله د معنا مقصد متطلبات سره مطابق کی. وصلی الله تعالی. او دا مدرسه دا سره دی راولي چې موږ په خپل سترګو وګورو چې یو لوی اسلامي جامعه وي، پکې دارالحدیثي، پکې دارالتفسیري او په یو لوی علاقه باندې مشتملي. خدای ستا په خزانو کې د هېڅ کمی نشته. یو غریب چې د اوو بال بچ پلار دی او کله ورته شپېته روپۍ د ورځې مزدوري میلاوه شي او کله نه میلاویږي، او یو بچی ناجوړه شي او ډاکټر ورته وایي اول 300 روپۍ فیس راکړه، دا به د کم نه نه دی راړي. اوس هم د ډېرو افسرانو تنخواګانې اتیا زره دي او هغوی ته روزانه څومره پټرول د سرکاري خزانې نه ورکېدی شي. دا ملک د ذلت طرف ته روان دی او که د عزت طرف ته روان دی. سبا که یو بل حکومت راغی الزام به لګي چې پلان کې غلو، دغه غلو ته موږ وټونه ورکوو، دغه غله موږ په ځان باندې حاکمان کو او بیا وروسته موږ د افسوس لاسونه مروړو. زمارونو قسم په خدای تر څو چې اسلامي نظام دې ملک کې نه دی راغلی، غریب به رس تر رزه غریب کیږي، مزدور به رس تر رزه خوارېږي او ذلیله کیږي. روټي کپڑا مکان په نارو باندې کله تاسو دوکه شئ. څوک راځي وایي مونږ بیلونه به درته کم کو. ما ته دې کې یو نواب او جاگیردار وښیه، دا د پارټو مشران چا یو کنال یا یو کور غریب ته ورکړی دی چې تا سره لګیا دی وعدې کوي. په دغه ملک کې د کفر نظام راځي، چېرته د یو لیډر بیان مو اورېدلی دی چې دا خبره د اسلام خلاف ده، د دوی په خولو مهرونه ولې لګېدلي دي. دغه یو غریب عالم د هرې فتنې لپاره ولاړي، که د انجیوز فتنه ده، که د قادیانیت فتنه ده، که د پرویزیت فتنه ده، دغه خوار مولا ځاندار او رسن ته نیولی دی. د هر مال تا ته د الله تعالی حق بیانوي، ستا د عقیدې حفاظت کوي. د زمارونو تر څو به مونږ د ړندو په شان په دغه ملک کې زندګي تېرو. د پاکستان مقصد هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام. ستا تمامو عدالتونو کې مغه زوړ نظام چلیږي، هغه کفري نظام چلیږي. په دغه ملک خو د دغې مدرسو د برکته کاڼي نه ورېږي. قسم په خدای د کاڼو د ورېدو مستحق ملک دی. زمارونو زه زیات وخت نه علم، وخت ډېر لوی نازک دی. علماو ته وایم ما ته ښکاري چې تاسو یو لوی عظیم سیلاب ته اوس مخامخ کېږئ. بالکل د بې حیایۍ، د بېدینۍ، د الحاد او د زندقې سیلابونه دي. طالبانو وروڼو یو لویه قرباني ستا او زما په غاړه باندې ده. زه خو وایم چې د 80 کالو رسېدلی عالم، 80 کالو ته رسېدلی عالم ا دې اوس کفن پترخ کې ونیسي. تا خپل طبي عمر پوره کړی دی، اوس تا جهاد طرف ته مخامخ شه. او من مات ولم یغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق.
شپېته کاله دې تیر کړل د رسول الله مبارکه زندگی 3 کاله ده د دې امت اوسط عمر هم دغه 3 کاله دی دا اوس ته بل طرف ته د جهاد علم بلند کا او د منافقت د ژوند نه ځان چې کوم نه وباسه د ایمان او د غیرت شهادت چې کوم نه قبول کا زه وایم که 10 علما هم قربان شي دې ته د مبارکي ورکوم ستا بچی به آئنده د قرآن په رڼا کې د اسلام په رڼا کې ژوند تېروي او که موږ دغسې چپ پاتې شو کېدای شي ستا بچی عیسایي شي کېدای شي ستا بچی قادیانی شي قسم درته خورم یو ځل جده کې یو سړی و د هندوستان عبدالغفار نوم یې حضرت مولانا عبدالحق صاحب ملاقات ته راغلی و نو شپې نه ما ځان سره میلمه کړو د ناګپورو او ډېر یو دینداره سړی و امریکا سټون فاونډیشن کې ډېر لوی افسر و خو د قادیانانو په سر هغه بیا د هغې کپنۍ نه وویستو یو ورځ زه بیا مدینه منوره کې روان وم هماغه سړی مې وکتو میں آپ عبدالغفار نہیں ہیں ترغاڑا وہ تو آپ کیسے مورتے مجھے تو یہاں یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے ماتویم دخو سعودی ایئرلائنس کی نوکری پجدہ کی کچر تو عمری ترالی دا ما پتہ دا اور آتے پتا کی دوئی یوزل عمری تو وراغم بیا جدی ترالم ورالم دشپیانے دا روٹی دیر خی انتظام کرو وڑکا ونے کوریو داسې پرده پکې لګېدلې وه د هغې طرف ته یې زنانه وې او دې طرف ته دی اوس د ناست دوه درې وړۍ چې وخوړل نو په چغو چغو یې وجړل چړلې لکه یو ماشوم چې د غرې وراډه کي زه ډېر خفه شوم چېره خدای خبره څه چلو شو هغه زنانه هم ما ته ښکارېدې سورې داسې چې هغه یې هم رالې چېره دا زموږ خاوند باندې څه چلو شو لکه د ماشومانو غوندې چیغې ایستې اور روٹئی پمام زہر گنڈی رو خپا مما چیزوں والے رہتا دیر سات پس کہ جڑا ختم سن مورتے بڑے میاں کیا بات کیا ہے بے بس یہ دعاؤں کا کہ اللہ تعالیٰ ماں زمادہ بچی ایمان سر دی دنیا نا بوزی اور خدے دے زمان نسل نسل واقعی دیر پر جڑائے ہوئے میں ولی ادھر بچی ٹی وی نہ منے کم نواڑے دی یو بل دوستانو کرا دی بیا د کله نه کله عمرې ته زموږ په هوټلو کې ټولې ټي وي پرتې دي نوې زما دا بچی با او زما دا ښځه زما باره کې څه وایي چې لوگ کیا کر رہے ہیں اور ابو ہمیں کیا بتا رہے ہیں دومره دینداره سړی که دې علماو په دې نازکو حالاتو کې د قوم رهنمایي ونه کړله او په خپلو قربانو یې په دغه ملک اسلامي نظام را نه وستو والله العظیم عند الله به مسئول فضا تیاره ده هر مسلمان غواړي چې د ملک اسلامي نظام راشي دا انجیوز دا قادیانیت دا د بېدینۍ سیلاب بغیر د اسلام نه دا ښځه به ته دن نه کړي دا ښځې چې پکې سخوانۍ کې په اسلام آباد حیات آباد کې ګرځي دا د طالب چوکۍ دن نه کوي طالبانو زه کابل ته څو ځله تللی د ظاهر شاه زمانه کې تللی ما د داود په زمانه کې تللی د رباني او د حکمتیار سولې دپاره تللی یو قسم دی ښځه شتور بې مهار غوندې به دغسې ګرځېده او چې بیا کابل فتح شو نو زه په دویمه ورځ کابل ته تلم مولانا فاروق کشمیری او زه موږ په جلال آباد کې چې کابل فتح شو طالبانو څه ډلو کو د طالبانو په دویمه درېیمه ورځ موږ وزیر اکبر خان کې د حرکت المجاهدین دفتر هلته دا د بین الملل ګاډي به تلل او دا د کابل ښځې به ورته راوتې دغسې بې حیا او دی به چا ته پیسې ورکولې د چا خبرې به په ټیپ ریکارډرو کې بندولې طالبانو ته پته ولګېده طالبانو د بین الملل نه یو ګاډی واخیستو چې مونږ ته لږ پکار دی د بین الملل جنډه پې لګېدلې وه او یو 12 طالبان پکې سوار وو او چوکۍ اخیستې وې چې یو مالت ته ورغل دا ټولو ښځې خو عادت وې بې حیا ښځې
د کابل د ښځې نه بې غیرته ښځه په روی زمین باندې نه وه. پلار سپینګیره به روانو او لور به تر دې پورې جانګې اچولې وو. ښځې به را جمع شو چې دا خو د بین الملل ګاډی زموږ ته پیسې راکړي او دا طالبان چې راوتلو د ضربه ګردانې پې شروع کړو. نه دا ښځه هغه وه چې هغه ځغلېده یا په کومه لاره به چې د بین الملل ګاډی تلو مجال څه چې ښځه راوتې وې د طالب د چوکۍ نه بغیر په دې ملک کې ښځه ته دننه کولی نه شي. ښځه نن قلندره شوې ده او د مولانا عزیز الرحمن نه مو واورېدل چې د لارو او د کویانو په بانا کورونو ته دی ورننوځي. مونږ د انجیوز د تعمیري کارونو مخالف نه یو. راشئ شاه منصور ته دا شیوخ موجود دي، د کلي ملکانان موجود دي، د کلي غیرتمند خلک موجود دي. ورکۍ پیسې ورته لارې به جوړئ. ډي سي ته ورکئ د ملک او د علاقې حاکمي اے سي ته ورکئ. تاسو د ښځو په ذریعه دا امدادونه ولې تقسیموئ؟ مقصد مو بل دی. تاسو د انساني حقوقو په نامه باندې د یهودو او د نصاراو د خواهشاتو تکمیل کوئ. نو زما وروڼو دیات نه ویم. زما وروڼو اصل شی د بچو تربیت ته د بچو تربیت په دغه دینی مدرسو باندې کیږي. دا علما ستاسو خیرخواه دي. زه حیران یم یو لیډر هم دې خلاف څه نه وایي. کوټونو کې بیا ټول د بشکال چینجي په کوڅو کې ولاړي ما ته به ووټ راکړې او زه به درته دا کوم زه به درته دا کوم. د هغی په بدن باندې یو ویښته نه دی ودرېدلی. د هغی هغه غیرت لګیا دی د ځمکې لاندې دفن دی. ستا په ملک لګیا دی یلغار دی. ستا د قادیانیت خلاف ستا د پرویزیت خلاف تا د دې خلاف یو نعره بلنده کړې ده. ته ځان ته مسلمان وې بېدبي دې معافي. دا ټول لوی خلق چې څومره دی دا ټول د انګریزانو په کالجونو کې دی سبق ویلی. د دی په ذهن کې قسم په خدای کړه اسلام په یو خبره ذره غوندې غیرت هم راځي. دی الټه مولایانو باندې اعتراض کوي چې مړه دی اوسګار دي. مولا هغه ستا د عقیدې دپاره خپل جان ورکوي جان، خو چې د مسلمان عقیده د کافر د دستبرد نه چې کوم دی نو هغه بچ شي. او هره زمانه کې علماو قرباني وکړې ده او ورکوي به. لکه دا د پیغمبرانو وارثان دي. د ټولو نه لویه قرباني پیغمبران ورکوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء فلمسل ثم لمسل. د ټولو نه زیات امتحانات په پیغمبر باندې راځي، بیا د پیغمبر په ملګرو، بیا په تابعینو او په تبع تابعینو باندې. د رسول الله مبارک نه قربان شم. فرمایي لقد اوذیت فی الله ما لم یؤذ احد. ما ته د خدای په لاره کې دومره اذیتونه دومره تکلیفونه را رسېدلي دي چې بل چاته نه دي را رسېدلي. پیغمبران خلقو د ونو سره تړلي دي او بیا د اوسپنې اری ورته په سر ایښي ده. نیم یو طرف ته پرېوتی ده او نیم بل طرف ته پرېوتی ده او په ژبه باندې به یې د لا اله الا الله کلمه. رسول الله مبارک فرمایي چې ینشر احدهم بمنشار الحدید. د یو پیغمبر جسم به د اوسپنې په اره باندې اره کړو کومګه چې لرګی پرې کوو، لیکن د هغه په ژبه به د لا اله الا الله کلمه وه. ویمشط احدهم بامشاط الحدید. د اوسپنو په منګوزو د پیغمبرانو د بدنونو نه غوښې شکولې دي. تیرې منګزې به د اوسپنې او پیغمبر به د ونې سره تړلی او په هغې به دغسې د هغه د بدن هغه قیمه راغورځول او دغسې به هغه شهید شو. د پیغمبرانو ملګرو د دغه دین دپاره قربانۍ ورکړي دي. بلال به چې د الله اکبر یا د الله احد جمله وویله، امیه به پاسېدو په خپل غلام به را باندې کړل. ستړی به شو. ابو جهل به ته دمو که تا دپاره زه وهم، لیکن د بلال د ژبې نه به د الله احد ناره وته. الله احد الله احد. صحابو د دې عقیدې دپاره
وینې ورکړي دي، جانونه ورکړي دي، قربانۍ کړي. عقیده څه معمولي شی نه دی. نن که د تاکال ځوان دا قرباني ورکوي، دا د صحابه و غیات لګیا دی تازه کوي. امام احمد ابن حنبل د یو مسلې دپاره دومره واله شوی دی چې تو زه د هغې تصور نشو کولی. هغه زمانه کې معتزلي بادشاه و، هغه وی دا قرآن پاک مخلوق دی. زمونږ د ټولو د عقیده ده، ستاسو هم د عقیده ده چې قرآن د خدای کلام دی، غیر مخلوق دی. ځکه الله تعالی خلاق العلیم دی، د هغه صفت د خالقیت دی او کلام د هغه صفت دی. نو امام احمد د یو ظالم بادشاه دربار کې د عقیدې دپاره د حق کلمه بلنده کړې وه. نو ډېر بواله شو. یو ځل د بغداد په چوک کې واله شي او شاګردان نه امام احمد ډېر لرې ولاړو، ځکه پولیس او فوجو هېڅ نشو کولی. غریبانانو خپل استاذ ته کتل چې د بغداد په چوک کې واله شي او امام احمد داسې ودل بره کتل، آسمان ته په شونډو څه کلماتو شونډې خوځېدې او د سترګو نه اوښکې بهېدې. طالبان ډېر خفه شو چې یاره استاد ته ډېر تکلیف دی. بلکې طالبانو کته بعضې کتابونه لیکي چې کله جلات په دې باندې وهل شروع کړل په دې دی د پرتوغاښ په ځای، نو د امام احمد دا پنسې داسې راښکته شوې. نو طالبان ټول ګبراو شو چې هسې نه جوړې د امام احمد پرتوغاښ وشلېدو او د خلکو مخکې به دا پرتوګ پرېوځي. لیکن پنسې بیا پورته شوې. قدرت کوله چې هغه ظالم بادشاه لاړو، د هغه په ځای باندې ښه بادشاه راغی. امام احمد د جیل نه راوستو، ډېر اعزاز و اکرام یې وکړو او قدر و منزلت یې وکړو چې هغه مخکیني ظالم تا باندې ډېر ظلمونه کړي دي، تا ته به الله د هغې اجر درکوي. دی چې کور ته راغی دنیا مبارکۍ ته راتله. جیل نه چې یو عالم راوځي بیا ټول ملګري ورته راځي. د یو شاګرد ته تپوس وکړو جی ورځ د بغداد په چوک کې ته واله شوې، تا بره اسمان ته کتلي او د سترګو نه د اوښکې بهېدې، دا څه چلو؟ ای بچو تاسو ته څه پته وه؟ په دغه ورځ جلادانو ته حکم ملاو شو چې اضربوه علی المئزر، د پرتوغاښ په دغه ځای باندې په دوره ګزار ورکوئ. مقصد دا و چې دا پرتوغاښ به یې وشلېږي. نو د عالم دپاره دا لږ لوی شرم دی چې د تمامې دنیا په مخ کې د یو عالم نه پرتوګ پرېوځي. نو ما د رب العالمین نه سوال وکړو چې خدایه که زما دا هډوکې چوره چوره شي او غوښه راته تیکه تیکه کي، مولا ډېر پې خوشحاله یم، ځکه ستا د یو خبرې دپاره زه لګیا یم میدان ته راوتی یم. ای ستار العیوبه زما پرده وساتې، نن خو جلاد ته حکم ملاو دی چې ما د میزر د پاسه وهي. نو یې زما د رب العالمین په ذات قسم امام احمد وایي چې د سحر نه تر ماښامه پورې څومره جلادان بدل شول او نوي نوي دورې راړلې. الله تعالی زما پرتوغاښ دومره مضبوط کړی چې د اوسپنې زنځیر هم دومره کلک دی. زمونږ اکابرو زمونږ امامانو قربانۍ کړي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جیل کې مړ دی، په سر سره به یې والو، لیکن هغه یې د حق نه چې کوم دنه اورېدلي نه دي. سعید ابن جبیر د حجاج په دربار کې د حق کلمه ویله، ډېر لوی سړی دی سعید ابن جبیر. او حجاج ابن یوسف یو ډېر ظالم گورنر تیر شوی دی او ده به هغه ته باقاعده وی چې ظلم مه کو، دا خبره دی غلطه ده، دا خبره دی غلط. بادشاہ حجاج د سعید ابن جبیر خلاف د قتل حکم وکړو چې چېرته مو بیا مونږ ته نو قتل یې کړي. علما رالل سعید ابن جبیر ته، حسن بصري او دا لوی لوی چې تا خپله غاړه خلاصه کړه. خدای ته وګوره دا چېرته ځنګل کې خپل عبادت کو، نن سبا دې وجني. د علماو په وینا باندې سعید ابن جبیر ځنګل ته بس لاړو او د الله تبارک وتعالی عبادت یې ځنګل کې کولو. حجاج ته پته ولګېدې چې سعید نه ښکاري، نو پولیس ته یې آرډر وکړو چې ورشئ کوم دی کې چې سعید مو بیا مونتون رایولئ. او متلمس ابن احوس دا یو ډېر لوی پهلوانو او دته د شام 20 پهلوانان نور ورکل، اسونو باندې سواره کړل
او اعلی توري او نیزی ورته ورکی چې ورشي کم دی مو چې سعید ابن جبیر راونیولو رایولی فوج او سپایان پاسونو سواره په ځنګلو کې ګرځي په یو ځنګل کې د یو راهب نه متلمس تپوس کو چې دارنګ یو سړی تا نه دی لیدلی سعید ابن جبیر نوم دی نری دی داسې ګیره ده داسې رنګ دی راهب دا د یهودیانو بزرګ ته وایي یاره بله ورځ په دې لاره داسې یو سړی تېرېدو پولیس والا آسونو ته منډه ورکړه لاړل چې ښه لرې لاړل څه ګوري چې سعید ابن جبیر په سجده پروت دی ځنګل کې څوک هم نشته او د الله تعالی سره دراز او نیاز خبرې کوي لګیا دی وظایفو کې اخته دی د انتظار کو د سجدې نه چې سر را پورته کو او سلام وجارستو متلمس پہ سلام واچول السلام علیکم سعید ابن جبیر ہوتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او بیوی زوانانو سنگر علی ورتوی عجب حجاج ابن یوسف هو يدعوك دا حجاج خبرو من هغه دی غواړي خپل دربار ته سید ورته پری نه ما زنګل تراوته وینا دا کېدې نشي لابد من ذلك موږ به لازمن تابوزو پولیس ځان سره پاس باندې سور کو واپس راځي د ماښام وخت بیا اومغه د راهب ځای ته رالل راهب ته تپوس کو چې ایها الرکبان هل وجدتم صاحبکم سورو مرګره بیا مونته واو مونږه بیا مونته دا سعید ابن جبیر دی راهب ورته خپکیږي ما بر روحیږي چتا فإن اللبوة والأسد ياويان حول الدير لک سات پس په زمری ماده او زمری برازي او هغه د دې عبادت خانه نه بهري نو زه یریګم زمری مونږ خوري نو پولیس والا یکدم برو قتل سعید ابن جبیر وې د خدای يهودي مکان ته نه خېګم پولیس وې د موږ نه تختیدل غواړي راهب ته وې د ضمانت والا راهب ورته ما ته ضمانت راکا د ورته وی چې د خدای نوم په ضمانت کې در کوم الله زما ضامن نه نه تختم راهب پولیس ته وی چې د ډیر لوی ذات ضمانت در کو بس ټیک ته دینه تختی لیکن راهب هغه سپایانو ته تیر او کمان ورکل چې تاسو به ګورئ اوس بلې بورا دی لبوا پاربای کې د زمری ماده ته وی زمری او د زمری خزه بدل ترازی او زه یریګم چې دا سعید اون خوري نو چې کله زمری نه تو کېږي نو په خوشو ولې ا زبردست غشو زمری نو پورا پورې وته دای برنه تماشا کوي او پرشتیا اول د زمری مادر اعلی او سعید ابن جبیر په سجده پروت دی چیرې دلته بار بنفل کوم نو هغه مادر راځي او د قدمونه خولي او په قدمونه ځان مګي لکه دا پیشو باندې وخت خپل مالک سره ځان مګي را مګي فتمسحت به وتحققت به ځان ور سره باقاعده مګلو هغه برنه ګوري او بیا غلاړه کینا سلري زمره راغ زمره د سعید ابن جبیر قدمونه خولي فتمسح به وتحقق به ای پوښو چې سړی صاحب د